अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। सूरतुज़ ज़ुमर मीम ज़बर सरा। सूरत नाज़िल शवे दे पस द सूरत सबा ना मक्की सूरत ते। नमूना د دې دو نمونه دي. یو نوم خو سورۃ الزمر دی د میم زور سره ډلې ته ویلی شي ګروپ ته. دو آیتونو کې دا نوم راغلی د دې سورت 71 آیت او 73 دا غي نه ماخوذ دی. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. ابود لی بشی راہ کلی بشی یا بود لی شو آخر چې کافر دی جهنم ته ډلې ډلې 71 آیت کې او 73 کې. او وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. یو دغه سورۃ الغرف هم د ویل شي سورۃ الغرف غین ریفه کشاف لیکي او بصائر ذوی تمییز لیکي. بصائر کی لکھی ذوی تمیز کی بصائر ذوی تمیز. لهم غرف من فوقها غرف دا دین ماخوذ دے دیره پارا کوٹھی دی دا کوٹھو دا پاسا نور کوٹھی دا اتقان وغیرہ هم لکلی دی. بس کشاف دا وجہ تسمیہ دا دی دا بصائر ذوی تمیز لکلی. فضائل دا دی صورتو سنن ترمذی کے صحیح حدیث نقل لے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام علی فراشہ حتی یقرأ بنی اسرائیل والزمر. نبی اسلام چی وش سملاستان حرشوا لستبے سورت بنی اسرائیل و سورت زمر دا بے حرش پا لستل خانہ لبود کے دو خلقو خو نور سے یاد کردی دی مزغو کی آغا ویا لیکن دا صحیح حدیث سے بدے کہ نقل دا موجود دا ہوا ہے کہ نا سورت بنی اسرائیل سورت زمر خواہ حرش پا بیدا لستو یعنی وہ دکی دا بنا تراغی چی دا بے نو لستے لا ینام علی فراشہم. اور کانا استمرار دا بردا سے بے اکثر کول خواہ بل حدیث پدے کہ وحی اور کمزور ہے کم چې مشهور حدیث ہے چا چې سورۃ الزمر ولوسته کنه دو امیدونه به الله د قیامت پر ځغه نه ختمي یعنی نه به کټ کیږي امیدونه به پوره کیږي ثوابونه بدل ورکی د خائفینو برابر چې هغه د الله نه یریدل دا بده کې واهی حدیث د ابیخه کمزور بصائر ذوی تمیز لیکل دانش درخه ادا سل کو درر نه دی لیکل بس صاحب دایشه صدیقہ حدیث لیکل بل سیدنا علی حدیث تے واہی ہم کمزور ہے موضوعی. یا علی من قرأ سورۃ الزمر. یہ سیدنا علی ہے چچا دا ولست کنا سورۃ الزمر جنت داغه شوق بیا کوي خان جنت کے شوق پیدا شي دی لستون کی جنت په د مین شي مطلب ادا ده او د دې لپاره په هر آیت باندې ثواب د مجاهدینو برابر. ربط د دې رسول صلی الله علیه وسلم تړون البحر المحیط ابو حیان پاغي کې لیکلي چې مناسبت او ربط دا ټول یو شی دی تړونو د دې صورت د مخکنی صورت د آخر سره ده هغه داسې ویل دي خان مخکی صورت ختم شي او په دې باندې ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نباه بعد حين په دې ختم شي او چې الا ذکر للعالمین دا قرآن ہو نصیحت یاداشت د مخلوقات دپاره دلتوی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم
خپ اهتمام نازل کړی شوی دی دا کتاب د الله طرفه چې زورور او حکمتونه والا دی. هغه دا دی که نه عمده ربط او روح المعانی هم بیا لیکلی هغه وی که بسم الله یې ته لرې کړه که نه نو بس ته به دا نه وی چې دا بل صورت دی. ابا صاحب دا جمله اضافه کړی عمره به ته همدغه لیکلی پسې بیا دا یو کرښه اضافه کړی وفي ذلك کمال الالتیام بحيث لو اسقطت البسمله لم يتنافر الكلام. بسم الله ته لرې شو که نه نو کلام داسې یو شان روان دی چې پته نه لګي. سورۃ الصاد کې الله پاک اخره کې د آدم د خلقت ذکر کړو او په دې صورت کې په شروع کې ذکر کړي خلقکم من نفس واحده دلته په شروع کې ذکر کړل دي چې خلق ټول دغه بیبي نه بیا پیدا دي کنه امین د خېټو کې وخت تیری و دغه ټول ذکر کړل دي. سورۃ الصاد کې دا فرمایلو چې کوم تا ته شفعا غنئ کنه سفارشیانو خپل امتحان او ابتلا کې بعض جسمانی ابتلاګانو کې اختری الله پیغمبر اوستیو اچھا باندې څنګه مختلف سيزونه په خلکو راغلو نه پته ولګی دا الله په دربار کې څوک شفیع غالب نشته پاغه څوک زوره ورتیا نشو کوله. نو سورۃ الزمر کې فرمایي چې توحید والا او شرک والا مختلفو ډلو کې تقسیم شي آخرت کې. توحید والا به جنت او شرک والا به جهنم ته ځي. سورۃ سبا کې نفی شفاعت قهریه مضمونو سورۃ فاطر کې تفریع کی پاغه باندې او فرمایي چې ګور هغه شفاعت نشو کولای نه تفریع په څنګه کې تفریع په طریقه چې کارساز کار جوړون کې او عالم الغیب صرف الله دی هغه نه دی حاجات او تکالیف وګي ما فوق الاسباب تکالیف چې دي کنه صرف الله ته आवाज کو پاغه کې. سورۃ یاسین سورۃ الصافات سورۃ الصاد سورۃ زتوا سبا دا په دې باندې مرتب دی وي د دې ټولو مضمون یو دی خره ټولو سورتونو سورۃ یاسین صافات صاد او سبا د مضمون هم دغه دی کنه نفی شفاعت قهری. نو سورۃ زمر سې سبا سورۃ فاتر باندې دی دغه هغه مضمون چلے دل دی او د سورۃ زمر سې سا دغه مضمون د سورۃ سبا چلے دل دی ها دا خبره چي دی کنه دا مشر شیخ دا خبره کوي هغه انداز دی بالکل. لما ذکر فی سورۃ سبا نفی شفاعت القهری و فی سورۃ فاطر ذکر دلائل علیها. سورۃ سبا کې نفی شفاعت قهری او شو نفاتر کې باقی دلائل ہوئے. سورۃ یاسین کې بیا دعوی باندې رڼا واشو تنویر د دعوی وشو صاحب یاسین واقعه به پیش کړه چې دا وګوره کنه. سورۃ الصافات کې عجز د مخلوقات ذکر کړي چې الله د ټول مخلوق دي عجز دي. سورۃ الصاد کې ترقی وکړه دا غینا چې عجز سکه چې الله به مصائب را وستري مړه نه دا سورۃ پاغي باندې تفریق پر مخ ټول باندې او عجز او تضرع د مخلوقات الله د ثابت کړو وی چې فعبد الله مخلصا له الدين. دې سورۃ کې بد اوسوي دلته کې نږدې لاند دوه آیت کې چې عجز کمزور مخلوق شفاعت ته نه چلیږي نه بس د الله عبادت وکا کنه او د هغه خلکو بد ویل دي چې هغه د الله نه علاوه نور الہ جوړ کړی دي نور خدایان جوړ کړی دي په دې خیال باندې چې دی موږ الله ته نزدیکی حاجتونه به زموږ پوره کوي نه کتاب پاغي رد کوي په دې باندې قران پاغي رد کوي. د مشرکانو دا خیالو کنه چې هغه لوی الله چې دی کنه هغه ډیر لوی اوچته موږ دغه عبادت نشو کولای زموږ عبادت هغه سره خاینه چې دغه عبادت وکړو موږ له دا پکار دی چې موږ د دې اکابرین عبادت وکړو اکابرین زموږ حاجتونه بیا الله ته پیش کړي. اوس شیطان سره کوم لوبه کړي
یا الله خو ډېر لوی پاک دی که نه، د مونږ مات ګوډه عبادت مونږ د هغې عبادت نشو کولی. دلته پې وله رد کړی دی. ښه عقیدې وله خولی دی وایي چې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مونږ دی الله ته مونږ نږدې کوي. هلکه الله وي ډایرکټ زما نه غواړه زما عبادت کوه، دا څه کې واسطې مه جوړوه منځ کې. ندی دا کابر عبادت شروع کن، چا پیریانو ته آوازونه کول، څوک پکې ستورو ته آوازونه کوي، څوک نیکانو بندګانو ته. نو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، د دې همدغه معنی ده. وایي شیخ لیکي چې کله سورۃ الصاد کې د دې انکار ذکر شو د توحید نه، چې دې انکار کو د توحید نه او تعجب کو د هغې نه که نه، دې صورت کې تفصیل کې د هغې د عقیدې چې دې خو توحید نه منو عقیدې څه وه، دویم آیت کې ذکر شو. او دغه عقیده باندې بوله رد کي په دلایل عقلیو سره. ښه دې باندې بوله سخت تنقید کوي. دا یو ربط دی شیخ به دا هلته وي، دې کې به تاسو لږ علم به ذکر راشي، لږ معلومات به راشي. تفریع ته دې دی کې ما زده کړي چې تفریع څه ته وایي. یو تفریع ده که نه، تفریح دی، یو تفریع دی. بار بار زه وایم خو شیخ نه په 2008 کې دا ما دلته لیکلي وو. کله چې مخکې رد په شفاعت قهریه وشو، د مستفیون عجز بیان که نه، او د هغې ابتلاعات ذکر وکړو مخکې صورت کې، نه تفریع ده په دې باندې دلته کې رد د شرکی په عباداتو کې. څه مطلب؟ تفریع دا دی چې شفاعت قهري هغې شفیع قهري نه دي، په زوره شفاعت نشو کولی، نه عبادت کې هم مه شریکوئ. تفریع داسې ده. ښه عبادت صرف الله لګوه، چې شفاعت هغې نشي کولی، په زوره تا د الله نه نشي خلاصولی، شفاعت شته نه د سر نه. نه دغه نه کې نه دا ملمه کوه، عبادت هم ملمه کوه، عبادت الله له وکړه. عبادت ټول الله له وکړه. فاعبد الله مخلصا له الدین، دلته ورته کلیر کړه. هغې له یې مه کوه، پیریانو له یې مه کوه، کمزوري دي. ابلیس کمزوري دی، جنات کمزوري دي، فرښتو له یې مه کوه، کمزوري دي. انبیاو له یې مه کوه، کمزوري دي، مخلوقات دي، مصائب پرې راغلي دي. هغې له یې مه کوه، چا له یې وکړو؟ الله له یې وکړه که نه. فاعبد الله مخلصا له الدین، دا په دې طریقه باندې ده. قرآن خلک وایي موږ توحید زده نه شو، نو تا قرآن څو وایو چې تا کم ځای وي؟ انډیا کې دی ویلی که په بنګلادیش کې دی ویلی؟ توحید ژبه کې نشته، دا څنګه قرآن دی؟ خو ښودونکي خبرې هغه په دل کې په زړه کې کوټي که نه. نو سورۃ صاد ختم کړو په ترغیب للقرآن. سورۃ زمر شروع شو په ترغیب للقرآن. مضمون یو دی، ربط د مضمون دی ته وایي. سورۃ صاد کې صافات کې مسله توحید بیان کړه چې وما من اله الا الله، لایق د عبادت سوا د الله نه بل څوک نشته دی. چې نشته دی نه راشه زمر کې په عقلي دلایل وګوره شماري به ته. صاد کې ویلو چې آدم علیه السلام الله پیدا کړو، خلقت بیدی، بس ما وختي ووایه کوم چې البحر المحیط لیکلو، روح المعانی لیکلو. سورۃ زمر په ابتدا کې د آدم د اولاد د پیدایش ذکر کې، یخلقکم فی بطون امهاتکم. سورۃ صاد کې د جنتونو دروازو ذکر او شب کولوی مفتحات لهم الابواب. نو سورۃ زمر کې د هغې وضاحت کی چا به د مخکې نه کولوی ښه فتحت ابوابها. سورۃ صاد کې د مشرکینو د اعتراض ذکر او جعل الالهة الها واحده، ګوره دا ډېر خدایان نه د یو خدای جوړ کو. نو سورۃ زمر کې د مشرکینو دویم اعتراض ذکر کې یقربون الی الله زلفا، دویم اعتراض دغه جواب. ها سورۃ صاد کې د نبی اسلام د دې خبره ذکر او چې لا اسلکم علیه من اجر، نه غواړم ستاسو نه په دې قرآن باندې په دې دعوت باندې څه مزدوري. سورۃ زمر کې فرمایي چې هر څیز د الله د رضا دپاره کوه، مخلصا له الدین، اخلاص کوونکي شه د هغه دپاره، مه غواړه د خلکو نه څه.
سورۃ الصاد کې ویلو چې د مخلوق احوال، سورۃ الصاد کې د مخلوق د حالاتو تذکرہ د مبدا نواله معاد پورې کړو، اخره پورې مبدا ابتدا شروع معاد اخر خا. نو سورۃ الزمر کې وی چې د جسم نو روح وباسلو پورې زما اختیار دی، الله يتوفى الانفس حين موتها. سورۃ الصاد کې ویلو چې وما من اله الا الله کنه. نو زمر کې فرمایي چې د الله د پر نایبان نشته دی، هغه کې یو دی هو الله هو الواحد القهار دلته وي. سورۃ الصاد کې د نیکانو د بدانو خلقو ذکر او کتا سو ته یاد شي. نو سورۃ الزمر کې د نیکانو بدانو د ګروپونو ذکر وکړي، دې کې هم کې هغه ذکر هم ما ته وې دغه وی چې بسم الله تعالی لري آلوسی وي. نو مضمون یو شان دی، یو مضمون دی. مشر شیخ بوی اکثر کیسټو کې دا 10-11 کې مور دی مکمل کیسټ سر نه تروي خام وی صورت یو بل سره ګانډلې دی وي بالکل وی ګانډلې دی. او زمانو شو یو لسکالو شو چې بیا هم نه دی اورېدلی هغه هنده مسلسل به مې اورېدو. یو نوی انداز و یو نوی دغه ځکه چې موږ مشر شیخ څه نه و اورېدلی خو پات شو که نه ما پیدایش نه یو کال مخکې مرټسي کې مړ دی موږ ورسره نه وی موږ عبدالسلام صاحب سره ویل دا شیخ ځان نه انداز دی رستم والد صاحب ځان نه انداز دی هغې کې بیا موږ نوي نوي څیزونه اورېدلو نوي نوي تفردات او ځان ته ښه خلاصې له راځو ښه دعوه د صورت پاتې ده دا ډېر څیزونه پاتې شو یوازې دعوه نه زما خپل هغه څیزونه شیخ په انداز مونږ چلېدو. اوامر په صورت کې شپږ و نواهي پکې یو دی نهي پکې یو پکې نهي ده. صفات فعلیه په صورت کې 8 شپېته دي. اسماء حسنا پدې کې 18 اسماء حسنا دي. دلته به شیخ اکثر به بحذف تکرار الله عزیز و حکیم الواحد القهار بیا العزیز الافلام دی په اولنی باندې الافلام نشته الله عزیز حکیم الواحد القهار العزیز الغفار رب علیم و کافی ذو انتقام فاطر عالم الغفور الرحیم خالق وکیل او اعلم. دعوت صورت سره توحید اثبات بگی اثبات توحید الالوهیه چاگه دا توحید الربوبیت هم ویلی شي توحید فی الالوهیت اثبات بگی چې دا توحید فی الربوبیت هم ویلی شي دا ډول یو شی دی. څنګه به ثابتي د شرک بسلورو قسمونو برت کوي ها هغه سلورو قسمونو باندې شرط کی نو مقصد بسی الله له ربوبیت او الوهیت ثابت دی. اگر شرک انواع کم دي سلور چې پاغي رد کی شرک فی العبادت باندې ورت کی تنقید وکي په دویم او دریم آیت کې فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص دویم او دریم یو لسم آیت کوم پیرت کی قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين او د خلق دما ته حکم کړی شی چې یوازې الله عبادت کوم خالص کون کې هم دا غل پکار او چغام بل چاته وچغه نه आवाजونه بنه کې سوال سم آیت کې قل الله اعبد مخلصا له دینی ولا سم آیت بل اولی کدان سرا شیخ 64 لیکلی دی او دی 66 لیکلی
64 قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایها الجاہلون او اے دیتا ہے سوا د اللہ تاسو مالا مشورہ را کوي چې زه عبادت وکم اے جاهلانو. او 66 دیکھا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. 64 اور 66 بل اللہ فاعبد دیکھے تاسو چې کوم آیتونه ولوستل د شرک په اول قسم چې کوم صورت کې اول قسم شرک فی العبادت پاغي باندې پکې تنقید ها رد پدې کې نه دې سره ثابت دي چې عبادت الله له عبادت کوان هغه الہ شګنه اولوہیت دغه ثابت شبل چاله مکه وکنه شرک فی الدعاء باندې وردی پدې کې. دویم قسم شرک فی الدعاء اتم آیت او درشم آیت وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ کله چې انسان ته او تکلیف ورسی نبی الله تعاوذونه کی توجه کون کی هغه ته بس یا الله خمه کې او یا الله خیر او یا الله کدا شو پاس شو مکنه ادا چې بیا دغه شی بیا الله پاک ورته پیژنې نه. 38 آیت کې ته درشم کې ها وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شرک فی الدعاء بان رد دے ان ارادنی اللہ بدر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته ما تو ویا غسج تاسو د الله نه را بلې علاوه نک الله د مبارک د شر ارادو کیا د خیر دی اړول شي نه حسبی الله چې دین شو کوله بس ورکاو مال الله کافی دی کنه پورا دی. ها شرک فی العلم باندې عبارت کی وہ آیت کې او شپږ سلوي ختم کې چې علم د ما کان او ما یکون د ارس د الله سره د مخلوقات سره نه دی چې هغه سره د ناغه نه وړه هغه نه. ان تکفروا فإن الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر اخر کې فینبئکم بما کنتم تعملون انه علیم بذات الصدور. ها دا غزه ده اور 46 آیت کے شپږ سلوي ختم قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثابت شګه نه رد بکی په اتخاذ الولد شدا اصل سبب د شرک ها نازولی منی سے لگا اللہ نازولی مجوڑوے دا قائد ملر سلورم آیت کے پہ رد دیں لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء کچر اللہ وقتی چې نازولی جوړ کړی وي تا ته بالفرض لاصطفى نخامخا غوړه کړی به مما يخلق دا غچانه چې پیدا کیه ما يشاء هغه چې خوښ شي ننے دے جو کرے سبحان ہوا غدنا زولین پاک دے هو اللہ الواحد القہار اغا اللہ یو دے و زبردست دے. خاصو قسم شو ایک صدر برابر شو شفیع قہری آئے بانے ورد کی پا 43 آیت کے 10 سالوی ختم کے ام اتخذوا من دون الله شفعاء دی جو کړی دی آیا دی جو کړی دی الله مقابله کې سفارشیان بالکل جو کړی او آیا اگر چې دی د هیڅ اختیار نه لري نبی هم ته سفارشیان غړي ولا یاخذون هو قلم نه لري نبی هم سفارشیان غړي قل لله شفاعت جميعا او سفارش د الله په اختیار کې دی دې لات او منات او سخیو د بابا او د کاکا او د بلبل صاحبانو په دې کې اختیار نشته د الله په اختیار کې دی چې الله اختیار ورکړي نه بیا ورکړي کافر له هونه ورکړي شرایط قرآن کې خولي ات عقید لایل و پیش کی بے دعوا باندې ها شیخوی په احسن ترتیب سره 15 شپږم آیت کې 21 آیت کې 38 کې 52 62 63 15 شپږم 5 21 38
بیا 52 پسې ولیکه 62 او 63 او تقابل سره بس کوي په بیان د تقابل په میان د موحدین او مشرکینو کې دغه اوصاف په ذکر کې جزاء او تخفیف او بشارت په ذکر کې د سره بس کې اثبات توحید الالوهیت وکړي نه منونکو جزاء په ذکر شي د نه منونکو سزا په ذکر کوي او 15 اسماء اتلس اسماء حسنا په ذکر کې د دعوی د اثبات لپاره او دا په ذکر کې چې قرآن د توحید د پر الله نازل کړی دی او شرک د رد لپاره سورت کې 15 بابونه دي اوله باب شل آیتونو کې دي لا یخلف المیعاد پورې اول کې ترغیب د قرآن ته اول 2 آیتونو کې بلکې اول کې ولیکم دویم آیت کې شیخ لګي چې اظهار د مقصد د قرآن او د دې نازل دل سره پر دي العبادت لله بالتوحید صرف اور صرف د یو الله عبادت کول قرآن د نزول مقصد دا دی بیا دریم آیت کې نیم دویم او نیم دریم کنه پدې کې مضمون چلی کی دعوت صورت په پیش کی وګ نفی شرک فی العبادت اور رد پدې په د شرک په یو قسم باندې چې هغه توسل شرکی توسل بدعی دی توسل بدعی ښه غلطه وسیله پیش کول صدرم آیت کې رد په عقیده د اتخاذ الولد نازول جوړول او نائب نیول چې دا د الله نازول دی بس موږ دغه د لمن د لاندې او بابا موږ ته ګورو زموږ کور بچ دی او د مزار په وجه بچ دی جنډې اغلته وړو هلته مالګه کېدو نو موږ سره بیا خیو دا په دې رد سړی سوی مړه بیا 2 دلایل عقلیه دي اول دلیل آفاقی پیش کی په 15 آیت کې دلیل آفاقی اول دلیل ګوره چې د الله بلا شرکت غیره یعنی بل څوک هغه سره په دې کې شریک نشته د استحقاق عبادت هغه لري خو تاسو په دې کې غور او فکر وکړئ ځمکه او اسمان هغه بس بې فایدې نه دي پیدا کړی بلکې دا ټول کائنات د یو لوی مقصد دپاره پیدا دي نه دې کائناتو ذره ذره د خپل جوړونکي قدرت او دغه په وحدانیت باندې هغه ګواهي ورکوي خلق السماوات والارض بالحق نا 15 آیت کې دغه دلیل پیش کی دویم دلیل انفسی پیش کی توحید په اثبات باندې ترقی کی بده کې چې ځمکه اسمان سکه بلکې خپل ځان ته ګور خپل پیدایش کې غور او فکر وکام څومره خیسته الله جوړ کړي یو وجود یو تن آدم علی السلام داغه نه د ادم سلسله او چلول دا وګوره تبه د یو نسمره جوړ کې هغه د بشمیره جوړ کړي ښا ته د یو نس بشمیره جوړول شي نه دوه به کې درې به کې ختم خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها في ظلمات ثلاث پدریو تیارو کې ګوره یو تیار د رحم دا یو تیار د خېټه دا یو د مشیمه دا مشیمه پوسټه کې درې ماشوم نه توي نو تیار کې ګوره سو کار نشي کولای اس کاریګر ګوره تیار کې کار نشي کولای ها ځان ته به لیمپ لګوي جماعت دا ګوره دا نټ نخ کاری او بے ځای ځای چې ټانکاونه لګو او ځان خوګ نکو په دریو تیارو کې دغه دن نړو کې طبيعه مې نه پوهېږي دا اسه پیدا دي بدایع الفوائد کې ډېرې ښې خبرې د ابن قیم لیکلي درې محسوسات دي اپردی چې دی اتیارې ظلمت الرحم و ظلمت البطن و ظلمت المشیمه او درې داسې دي چې هغه عقل او ادراک سره تعلق لري لا تعلمون شيئا فإذ نپوي کنه وجعل لكم السمع والابصار والافئده دریو تیرو کې پروت سترګې دې بند دي عقل دې بند زړه دې بند وي کنه پوي وته نه ځي کنه نه غوګونو ولا ګلو کې سترګې ولا ورکی زړه ولا پرانځي درې دغه دی وي بدایع الفوائد کې ابن قیم وي ها
نه دا دویم دلیل انفسی و دلیل نفسی مو ته وي، دلیل انفسی مو ته وي. او تفریع په توحید باندې هم د پکې د شپږم آیت کې هغه ذالکم الله ربکم، دا کارونه کون کې تاسو رب دی کنه، دا دغه بابا او دغه بوتان او دا پیریان او دا ملائک خو نه دي. توحید دې په دغه طریقه روح کو خام له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون. بیا فرق بگی بمیان د اهل الکفر او د اهل الشکر کې تقابلا او سره به تخویف اخروی مرگی په امایت کې. بیا زجر دی په ګډ وډ حال د مشرک باندې پاتم آیت کې تشتت په حال د مشرک. نهم آیت کې تقابل د بیا په منځ دوړو فریقو کې مؤمن او کافر. مؤمنان د لپاره بشارت ته په لسم آیت کې بیا د توحید الوهیت اثبات کین توحید فی العبودیت عبودیت د رسول بیان به پیش کی په څلور آیتونو کې 11 12 13 14 هغه ته دلیل وحیم ویل شي. د رسول بیان چې پیش کی کنه دلیل وحی وای چې ما ته حکم شوی نه ما ته وحی شوی قل الله اعبد مخلصا کنه قل اني امرت ان اعبد الله اني امرت ما ته حکم شوی ما ته وحی شوی دلیل وحی هغه ته وای د رسول بیان چې راشي قران کې دلیل وحی وځوي 11 تا 13 14 مسروله دا دلایل وحیم دي. شیخ لیکي بیا تخویف اخروی دي او پسې دعایتونو کې دیمه ډلې د پاره پنځم او شپاړسم بیا به صاحب بیانېږي دا ول ډلې پنځه مؤمنانو او سره بشارت هم ذکر کی ولسم او تلسم کې. تخویف اخروی و بشارت تفصیلا او تقابل هم نه په 19 شلمات کې تقابل د اوصاف خو د مؤمن او د کافر. اوس ته شلو آیتونو تو ګوره چې نظر په واچو. تنزیل الکتاب خپ اهتمام نازل کړي شوی دی دا کتاب من الله د الله طرف العزیز الحکیم چې زور او حکمتونو ولده. ان انزلنا کن من نازل کړي دی لیکل کتاب تا کتاب بالحق د حق کار کولو د بارام پیغمبر دا قرآن مونږ ته تر علی غلې دی د الله د حق کار کولو د بارا چې توحید دی او عبادت د عبادت کولې پوه شو. حق دغه حق دی کنه حق خلکو پټ کړو کنه بوتانو له الله حق وړو. فاعبد الله نه عبادت کوي او الله له مخلصا له الدين دا سي بات کوا چې خالص کون کې شاه پاک کون کې شاه او دغه کون کې شاه د عبادت او د بندګۍ د اطاعت پاک سا کغله گوا په کې سم ملاوت او شرک مکوا مخلص. شیخ بوینا اخلاص ته و چې په ګوړه باندې غراشي خیر نه ملاغې نه چې پاکه نه ته وی اخلاص چې په خیر نه باندې خیر راشي کنه نه خالص الله له گواہی کې ملاوت مکوا. الا لله الدين الخالص خبر شاه پوشه او الله د لپاره خالص فرما برداری دا یواز هغه لپاره لایق د خالص چغا هغه आवाज پکار کوا هغه د لایق ته چتا هغه आवाज وکړه دا بل څوک د لایق نه ښه اره غاړه مفهومه لا یو معنا مزدکو. والذین تاغزوا آکسان چې دی غنی من دونه دغه علاوه اولیاء کارسازان دی خلکو دغه نه علاوه سره کارسازان جوړ دي ذمہوار اولیاء ذمہوار دا د سر د در ذمہوار دی دا بعدو دا پلانې نسوي ما نعبدهم دغه بارک دا مشرکان وای چې مون خود دې عبادت نکو مگر الا د دې په نظریه ليقربونا چې مونږ به دا بزرگان نزدیک الله الله ته زلفا په نزدیک ولو دا مونږ دی لکو دی مونږ به الله ته نزدیک نن من دوان دا وای ښا او دا خلک هم د اولیاء ول ذکر زو چې دا پاک خلک ته چې مونږ دی ته وای مونږ پلیتیو نو دی الله ته وای کنه ها
ان الله يحكم یقین الله فیصله کوي بینهم د دې ترمن فيما پاغس کې هم فيه يختلفون چې دی په کې اختلاف کوي. ان الله لا يهدي نلکه فیصله نه کړی چې فیصله وکړي، فیصله قرآن کې کړی دا عملی فیصله وکړي، پاکان به جنت ته بوزي پېټ به جهنم ته بوزي. فیصله خو دنیا کې په قرآن کړی دا کنه دوست بداته وي لا يرضى لعباده الكفر شرک او کفر الله د خپل بندگان لپاره نه خوخي توحید خوخته فیصله کړی دا خدا الله ته جراوالي چونډه باغی باندې ویالته فیصله کوي. یقین الله ناکامیابی من هوا کاذب هغه څوک چې دروغجن وي کفار او ناشکر وي نه کامیابی خلا يهدي دا معنا نه چې هدایت نه کوي ودا بلا کافر او دروغجن ته هدایت نه شو هدایت دغه معنا نه کنه هدایت مراتب دي ښا لوباب چې کې لوباب کې هدینا وګور نه دا به بیا زده شي. لو اراد الله ان يتخذ ولدا قبل سزلرت کې کله غوښتي د دین ازولې جوړ کړه کنه اولیاء کارسالانه جوړ کړ دا آی کارسالانه په نظریه ولرت کوي کچه الله غوښتي يتخذ ولدا چې نازولې جوړ کی لستفا خامخا غوړه کړې به مما يخلق دا غچانه چې هغه پیدا کی ما یا شاو هغه چې خوښ شي. دا تاسو چې وای مونږ د دې عبادت کوو چې مونږ الله ته نږدې کې د الله نازولې دي نکه الله نازولې نه ولین تا ته به ویلو چې سیر د پلان کې کاکا او بابا او نیا نیکه زمانه نازولې دي تا ته به ویلو خولې به سبحانه هغه پاک ته د نازولې نه هو الله الواحد القهار غلا یو دی یو شریک سره نشته تو ول شریک مو جوړوا واحد دی نه تو سره اسنین بل مو جوړوا کنه القهار او زبردست ګوره کمزور نه دی استاکار کولی شي کمزور نه دی. خلق السماوات نور دمر قهار زور ور دی چې پیدا کړی د اسمان نو ازمکه دای جوړ کړی دي تاسو جوړ کړی دي او سپارګې جوړ کړی دي هغه ته څومره ډګې دي دلاندې ودرولي بالحق دې اصله پیدا کړی د حق کار کو د پاره بیا راوستم د ازمکه اسمان ته ګوره کدي کتاب ته نه ګوره کتاب هو د حق کار کو د پاره دي کنه نه په کتاب نه پويږي کدوشای شاه تاریخ نومو اتم بي کې هو کنه هغه دغه استاد وو د شاکدو وته وي شاکدو یو نه څنګه غوونه انور اقبال استاد په دې باندې کورسای غوونه هغه سره دانه سپلای دا چا نه که شاکدو نه پوهی کې نظم کا اسمان تو ګور یو کویر الليل را غړی شبع النهار پر ورځ باندې پشپا ورځ د حکومت دی او یو کویر النهار را غړی روز الليل پشپا باندې وسخر الشمس وغد ځان تابع کړی د نور والقمر اسبغم کل یجری دا ټول چلیږي لاجل مسمى تر یو مقرر نیټه پورې ور نظام دی دنیا لغه ور کړی دا نظام د لغه چلی نتا بیا ولې بل لمنډه وای چې دا نازول دی نظام هغه چاله ور کړی خو نه دی پیدا کړل نه چلی مغه دا نه چې پیدا کړل بل یو کې چې دا گاډي اوسته چلاوه تعالی می چابي در کړل نه نه په خپل چلی ته اوس په مغلزه دی خوی برحمه پیدایش کو خدا اوس په نور چلی نه 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 الله پیدایش کړل چلی مغه الله خبردار ځان پوهیږي هو العزیز الغفار غزور ورو بخون کې زست واحد او قهار ویلو کنه عزیز او غفار ویخه قهار په مقابله کې غفار قران کې د خپل خواږي تفسیر ضرورت د نه بازه دینو کې خزمه کا اسمان پیدا کړ تیم پیدا کړي خلقکم غتاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نام ادم ثم جعل به پیدا کړ منها دغه د جنس نازو جهان بیبی داغو جنس یو دی دا نه چې دغه لور ده دغه نه پیدا شو اصل لګیای کنه وانزل لكم نور به علاوه چې دغه د خزنه پیدا وي برابر ورسېده وانزل لكم پیدا کړی تاسو د پر امن الانعام د ډنګورنا سمانیت ازواج نه ته جوړه کوم دي من الدعاء اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين هم مشتمل اغه د تفسیر ده هم یخلوکم پیدا کوي تاسو فی بطون امهاتکم تاسو د مین د پخېټو کې خلقن په پیدایش او من بعد خلقن دبل پیدایش نه رستو اولو بی رو وینشي وینا الله غوخه جوړي دغه وبونه غوخه جوړ کی از کول شي فی ظلمات ثلاث پدرو تیرو کې د وب پرتی چې غوخه ته جوړيږي غوخه کې اډو کې جوړ شي پټه سترګې ماغه زړه دا رګونه پکې جوړ شي ورندرو درو کې ذالکم الله دغه کاونو والا دغه صفاتونو والا الله دې
دغه الہ دی، دغه الہ چې دی ربکم ستاسو رب دی، ستاسو پالنه کوونکی دی. او دې پېژنده رب له الملک یوازې د هغه دپاره بادشاهي ده، هغه الله دی، هغه رب دی، هغه مالک هم دی. لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو سوا دغه نه بل څوک. تا ولې اولیاء او کارسازان جوړ کړي دي؟ مړه په کتاب نه پوهېدی، ما په عقل سره پوهې کړی. فانا تصرفون تاسو کم خوا بېلارې کول شئ د الله نه وړئ، توحید نه وړئ، کم خوا روانې درګاهونو له منډې وې. ان تکفروا تا ته هم د خو بل خوا وړی دی، که تاسو ناشکري وکړه کفر مو کو نو فإن الله غني عنکم، بېشک الله ستاسو ته حاجت نشته، بې نیازه دی، تا ته څه ناز خو نه دی. ولا يرضى هغه نه خوښوي لعباده الکفر، د خپلو بندګانو دپاره ناشکري او کفر دا نه خوښوي. ښه کفر دغه نه دی خوښ، ګورې کافران یې خوښ نه دي. ګورې وان تشکروا که چېرې تاسو شکر ادا کړئ نه دا موره یرضه لکم، دا خوښي تاسو دپاره په دې رضا دی. پوه شوې تاسو په توحید رضا دی. ښه تا د خپل رضا نه رضا وښوله که نه، چې په څه باندې پسند اوسې یې خوښ وو، هغې دپاره پیغمبران روږل، هغې له کتابونه رولېږل، د هغې جزای جنت وخو. د دې نه تشریح ټوله استراخه ده موږ سلانو. ولا تزر وازرة وزر اخرى، نه پورته کوي او پیټې والا پیټې د بل. یاره زه خو بل چا ورخویولی یم که نه، یا تا بل خویولی دا ټیک ته. ته به دغه د ګمراهۍ پیټې اوچت کړې، خو دا بل به هم خپل اوچتوي. ولې د کیا کل نو تا د یو سړی مخې ته غول کړي دا وخوره خورې نه، په دې خو پوهېږي، خو چې شرک له دې بوځي نه په دې نه پوهېږي چې دا دې را باندې څه کوي، په دې ته نه پوهېږي چې ګمراه یې کړم، په دې ښه پوهېږي. خو هلته کې غرض یې پکې څه پیسه میسه یې پکې که نه، څه بل څه توتي موتي لاس کې ورکړي دوکه کړي. ثم الی ربکم، بیا ستاسو رب طرف ته مرجعکم، ستاسو واپسي ده الله له به واپس دی که نه. فینبئکم نه به تاسو خبر کې بما کنتم تعملون، په هغه څه چې تاسو کول. انه علیم بذات الصدور، یقینا هغه پوه دی په رازونو د سینو. څه چې دې کړي په هغې هم پوه دی، خو څه چې د زړه کې پاتې دي ګورې په هغې هم پوه دی. بل څوک ګورې ستا د زړه په حال نه پوهېږي، پلان کې زما د زړه نه خبر شي، څنګه خبر شو؟ تا به ورته په خولې ویلي ځکه. وإذا مس الانسان، کله چې ورسي انسان ته ضر څه تکلیف، دعا ربه رب علی خپل رب. ګوره فینبئکم بما کنتم تعملون، دې سره ربط دی که نه. تا چې څه کړي دي نه هغه ګوره تا دام کړي دي. چې کله د باندې سخته شي ټټنګي که نه، نو الله ته اوازونه کوي، توجه کوي هغه ته، بس مړ شم یا الله پاکه ته بس ما وینې که نه یي دا وکړه که نه یې. ثم اذا خوله، بیا کله چې ورکړي دته نعمتا منه څه بدل د خپل طرفه، نه دا انسان چې دی دا دله نسیه ییر کې ما هغه څیز کان یدعو الی، چې د هغې دپاره چغې والې من قبل پخوا مخکې، هغه ته بیا ییر تکلیف یې ییر چې ورکه زه ډېر خراب توراب وم، الله پاک ته مې اواز کړو هغه را سره دا ښه کړو، ښه ییر شي. ښه وجعل لله، او دې عقیده لري د الله دپاره اندادن د شریکانو، لیضل دې دپاره چې ګمراه کړي خلک یا انجام یې دا شي عن سبیله، د هغې الله د لارې توحید نه. قلتو تو وایه دې انسان تو وایه دا اوس چې الله نه پېژني او سخته کې پېژنده، تمتع مزې واخله، فایدې واخله بکفر که د خپل کفر سره ناشکرۍ سره. قلیلا لږه زمانه، انک یقینا یې ته من اصحاب النار د اور والو نه. څومره سخت حکم یې وورو. امن آیا هغه څوک هو قانتون چې هغه عاجزي کوونکی دی آنا اللیل د شپې په وختونو کې، ساجدا وقائما سجده کوونکی دی او درېدونکی دی، یحذر الاخره یریږي د آخرت نه، نیت یې دا دی. ویرجو امید ساتي رحمت ربي د خپل رب د رحمت. د هغه چا په شان کې دی چې هغه داسې نه دی، هغه پروت دی فلمونه ګوري، نور کارونه کوي، غلط کارونه کوي، آخرت نه دی یاد، دا دواړه برابر دي نه. قل وایه هل یستوي الذین یعلمون، یا برابر دی هغه څوک چې علم لري، والذین لا یعلمون، هغه څوک چې علم نه لري دا برابر دي نه. انما یتذکر، یقین نصیحت اخلي اولو الالباب، خالص عقل والا. عقل چې پکې نه دی خو په یو تلي که نه، دی خو په یو تله تلي. جاهل بلا شي د مور پلار به پیدا شي، علي په بې به ورته وښې، نه به له سر ته خېجئ. هلکه ته خو هغه بچانګې او هغه شی یې که نه، نو څنګه یو برابر شو؟ ته به سوچ وکړه. قل یا عبادی الذین آمنوا، ویا ای زما هغه بندګانو چې ایمان راوړی دی، اتقوا ربکم، تاسو د خپل رب نه یره کوئ. څومره د کار خبره، د خپل رب نه یره وکړه چې ته یې منې.
للذین دای کسان د پاره احسنو چې اخلاص کړي فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنه خبد لدا ور دنیا کې ول الله وی خبد لور کوم ها تاسو وینه په دنیا حسنه او په آخرت حسنه نه ایمان ولولا الله دلتم خبر کی و ارض الله ازمک د الله واسعه فراخه که چا دل تنکړه نه بل خو لړ شي فراخه ده انما یوفى الصابرون لیکن پورا بدلا ور کول بشي صبر کوونکو دا پورا بصبر کی اجرهم اجر دغی بغیر حساب ان ډیر قلوا یا اے پیغمبر دا خلق پوئے گا انی امرت لیکن ما ته حکم کړی شوی اند دې خبر عبد الله چې د عبادت کوم الله لا اغه یقربون الله زلفا ولا زنه مګوره زده دغه مخلوقات عبادت نو کوم صرف د الله ما ته الله ویلی چې ما عبادت کوا څنګه کوا مخلص له الدین خالص کون کی هم داغه د پاره عبادت پاک ساکه عبادت کوم او امرتو ما ته حکم کړی شوی د اسمان نه لیانا کونا چې يم د زول المسلمین ول د مسلمانانو نام دا زموږ نوم ده مسلمان بل فرقه نشته ها قل انی اخاف و پیغمبر کرن ز یریګم ز پیغمبر ز محمد صلی الله علیه وسلم یریګم سنا ان عصیت ربی کچره زنا فرمانی کوم د خپل رب یو حکم یو نه منم کنا دسن یریګم عذاب یوم عظیم دا عذاب د لوی ورځې نه ته نه یریګته چې تاسو ودنه او ودونه په غلطو طریقو روان دي غمون او خاده روان دي شکلونه په غلط طریقه روان دي ته نه یریګ د الله نه محمد صلی الله علیه وسلم یریږي یریګه مې ناسیت ربی قول الله اعبدوا و زخو بندگی کوم الله لم پس کو مخلصا له دین خالص کون کې مغل خپل اطاعت هغه چې سوی بس هغه نه زخو زمنا فعبدون تاسو تم ویم کنه تاسو می عبادت کوي ما شی تم نه چاچه غواړي من دون دا غنه سیوا زما خو نه منې کنه بس تا چې څه خو خدا کوه قل ان الخاسرین الذين ويكن نقصانیان هو کسان دي خسروا انفسهم چې خپل ځان نقصان کې واچو واهلیهم خپل اهل او عیال د مغولو کې یو و ناغه چې زوګي روخره نه په جشن منو کړو اکبر او اکبر په ګیره پابندي یې خوا او محمد نوم به وینګده عربي جبه باندې پابندي وخم دین الهی د 1578 نه پس گمراه شو 1578 نه پس ها مازغو کې پرګ راغو دین الهی بنیاد یې خو نخپل اهل او عیال ګوره زوی د ادا نه وجب دا څه کې لکات په سنتو چاړي راکاږي دا د نور بم خره دي شته د بابر لور دا داغه نوم نه ګل بدن هغه لیکلي همایون نامه اردو کې ملایوي کنه بابر خپل ډایری د توزو کې بابری بیا اکبر ابو الفضل مو سره کنه ابو الفضل فیضی دورونو فیضی ته مشهور ابو الفضل کشرو دا دواړه د شیخ مبارک زامنو دا دواړه بابر سره دربار کیو د مبارک دا لانجه وکړه چې ته هو دغه کنه امام عادل دته وي ته په اسلام کې امامنت کول شي ته اجتهاد کول شي هغه نه پس د دین الهي جوړ کا خپل دین دا د شیخ مبارک دا رضالت کړو هغه محضر د تیار کو د خد پټرول نمخ کې دو کو کوم مولیان چې په نه کړ رشوت ورکو چې رشوت هم نه هغه اوس غلول د ملک نه مو د دربار نه مو اکبر جلال الدین محمد اکبر دا بی دین او ان پړو سی ویلی نو خو کسان به ساده لغي بو ته کتابونه اورول وی به وتا دا سه جاهل نو کنه نو دا د 1578 نه پس دی بیا دغه شخه بیا د او د 1578 نه پس دی دل دراغل دا فوج را لګلو 86 کې دلته کې ملندره کې چې جنگ وشو او دی بی دین او ډېر سخو شروع کې بده ویار پیډ لته کنه هر ځای به سر ټیټو هغه د 1578 نه مخ کې دي 1578 نه مخ کې دي دا باندې به تفصیلی مضمون دی په دغه باندې په بیربل باندې په دې باندې ان شاء الله د سودم په دې تاریخ کې برازي بیربر موهیش داس برحمن خپل نوم دغه دا خطاب ول دی دربار کې ورګړو بهادر ته بیربر وای کنه بیربر ویر خلکو ته ویر وای کنه پهلوان تم وای دا بل اټو کې ټکالې کولې دا غلخور کنه د اکبر بادشاہ یو دغه جوړ کړو یو کالونی ته به شیطان پورا وي په کې دا ډمه ساتلې وي چې سره بیا چاکارو کده به تاسو کې کم سړی سړي دا بس بیا راوسله بیا قتل وکړو ستاب به کرچا خراب کړل کنه
نه پای کې بیربل باندې کې سره وته خو پالش مالش ویلا ګوزانې بچ کو د ټول عمر چاپلوسای کې تیر کړ ټول عمر تو پیلی ته وای کنه ټول عمر ځان پدې کې دته یو بزرګ خیره کړو شیخ خلیل ته خیره کړو تا به الله دا کړه په غرونو کې تباہ کوي عمل اندره کې بیا مردار شي کنه پته مو نه لګي د بس بیا اکبر جوړلو 1586 کې کنه بهر کیف هو لګي خپل ځامن خپل اولاد د خلکو تباہ کو واهلهم وخبل اهله على يوم القيامه قیامت پر دی شیګانو کې ودونم کړو ایران کې جهانگیر چې و دا خد شیڼه و جهانگیر په اخره کې خراب شو بیا ډیریم نشو لیکلی نور جهان سوخ د هغې حکومت بیا تخت مخت هغې ته پاته شو هغې خپل زوی غوښته چې په تخت کینی او شاهجان یې غوښته شاهجان بیا ورو سني کې دا غم شیعه کړی دی که نه د نورو وی چې مراد په تخت باندې کینی هغه ډېر سخت شرابي و هغې کې مړم شو دا جهانگیر و چې دا مجدد الفسانی جیل ته ویشتی و جهانگیر بچو یو درې کرښې لیکلي پې کړي چې مړ یو شیخ پیدا شو مجدد ځان ته مهدي ویو دکان یې ګرمو نن ما دربار ته راغوښتی دی ما ته پیسې هم ورکړې که دا چې او که پاتې کېږي که ځای کار سکې که نه درې کرښې پې لیکلي خو چې دی خو د علماو تاریخ وګورئ نو مونږ استادانو به ویل چې اس پې دی تړلی و لتې ورکولې په دوه خپې په جوتو دی ورته تړلی و که نه اکبر خلاف هم دی پاهېدلو نو دا به اوس ګورو اکبر دا کیسې مشهور دي چې دا به خلکو سجده کوله سجده دغې نه پس شروع شوه دین الهي چې د شروع کو داسې دروازې بیا جوړه کړه چې دی پکې دغه کېده که نه چې څوک به ته نو ټیټېده به درته نه د خپې مخې کړې دغسې ورننوته دا کیسه مشهوره ده خو موږ ته د مغلو کتابونو کې میلو نه شوه علماء هند کا شاندار ماضي 3 جلد کتاب د یو جلد کې هم راغلی په یې کې دا ټولې خبرې دي بیا ای کې مجدد بیا ډېر ناشنا تاریخ دی د په مکتوبات هم ډېر رد کړي په دې کې ډېرې فضول خبرې دي هېڅ فضول خبره پکې نشته هغه دومره زبردست مکتوبات دی خو چا ویلي نه خو بلکل د بدعاتو خلاف دی ډېر سخت ولاړو احمد نوم یې دی که نه د سرهند دی که نه شیخ احمد سرهندي مجدد الفساني ورته وایي که نه دا هغه وخت چې ګوره شاه ولي الله لا پیدا هم نه دی شاه ولي الله به د انګرېزانو په وخت کې راځي نجیب الدوله دا د ثوابې و ښه دا چې خط یې لیکلی و د دې علاقې و نجیب الدوله تاسو پاک سټډي کې وي نجیب الدوله د خط ولیکه چې مرهټ دی او پلانه ظلم کې و دا شکر چې شاه ولي الله خو پاتې دی پاک سټډي کې هر څه حوالو ظلم خو په پاک سټډي کې وړو کې دا نه ښي چې په مازندرۍ کې اکبر زموږ د لاسه وال خوړ دی د پښتنو د لاسه 40,000 پوځ دلته کې مغولو سر خوړ دی دا ورته نه ښي نو د شهباز ګړه ښي چې دې ځای کې اکبر کلا جوړه کړې وه د پښتنو ونړوله دا نه ښي چاته دا مو ته نه ښي چې ګلیاړه کې خښت نه دا هم د مغولو پوځي و دلته کې سارې خوړل دی دا څه ښیي د مرډر آف هسټري که نه کتاب دی بیا کې دا خبرې دي که نه چې پاک سټډي کې زموږ خلکو ته هغه څوک ول چې هغه بس شمله کانفرنس وشو هغه وشو دا وشو ډیورنډ لاین څومره هم خبره ده 1880 کې ډیورنډ انګریزو افغانستان مشر ورته وویل هغه چې دا لکیر راخ کا بارډر او دا زموږ نه بېلګه ده عیسه هغې سره ونه د مخکې نه د آزاد و خو ما ته خلاص کړه چې بس دی ما پسې نه راځي ډیورنډ انګریز نوم و ډیورنډ په نوم دوه وروڼو دواړو دغه د ډیورنډ لاین تر بیې پورې لګان نه پېژني که نه شته په بیې کې راغلی ډیورنډ لاین و دا نشته خو چې ایم ایس سی پاک سټډیز وکړي هغه ډیورنډ لاین هغه دی کوی پېژني زموږ د نیورونو سیسټم هم په دغه کال کې نسته شوی دی ښه دا په یو کال باندې شو دا نیورونه چې راغلي را روان سر بنټن ورته وایي بنټن دغه نه پیسې راوړې بینون ټینون دلی نه و دا ټول څیزونه دا نهري نظام هغه جوړ کړه ښه زموږ د کې پي ده دی خپل نسل هم تباه کړو پر ورځ د قیامت الا ذلک هو الخسران المبین خبردار ښکاره نقصان هم دغه دی لهم من فوقهم غواشن وي به د دې د پاسه لهم من فوقهم ظلل من النار وي به د دې د پاسه طرف نه پردې سوري د اور هلته به د علی ښه ومن تحتهم او د دې د لاندې طرف نه ظلل پردې سوري د اور ذلک دا هغه څیز دی یخوف الله به چې الله یې روي په دې باندې عبادو خپل بندګان
یا عباد زما بندگانو فتقون پس زمان یرو کې او یریګه کنه بس کام والذین اجتنبوا الطاغوت کسان چې ډډې کړي دا د طاغوت د ان یعبدوها د عبادت کولنا طاغوت الله نه علاوه چې څه شی دی ته عبادت کې داستا طاغوت دی فهو طاغوت کا وجبتک کل ما عبد من دون الله دغه پرېخې دی وانا ابو الله رجوع کړی دا الله تعالی ته ورګرځېدل دی الله عبادت کې لهم البشرا دا غي د پاره خوش خبری دا فبشر عباد نو خوش خبری ورسوا زما بندگانو ته دا سوق تی دا غدي یستمعون القول الذين يستمعون القول آګه سان چې خبره پغور سره اوري پغور اوري ها پغور اوري عمل خونه کوي کنه دا بعد د سر سپین شي هغه خبره باغ سر نه کی هغه ازلی کوګو مشر شیخ بوي کاګه لخت نه نیږي زړه کاګه لخت چې نیغه ماتیږي به نو بعضې سپین سرې نه سمیږي که نه بعضې سپین سرې ځکه حدیث دی که نه بوډا زنایي الله نه بخي ولې دی بوډا شو خو سم نه شو هغه شان بوډا شرابي که نه نو سپینو ویښتونه الله له حیا ورځي خو چې دغه شان شي نه بیا ګوره کار خرابي لهم البشرا د هغې دپاره فیتبعون احسنه آګه سان چې هغې خبره په غور سره نه پیروي کړي د هرې ښایسته خبرې دا نه چې په دې کې د ښایستو خبرې بس روان شي نورې بدرنګې دي نه ټول ښایسته دی اولئک الذین دا هغه کسان دي هداهم الله چې الله ورته هدایت نصیب کړی دی و اولئک دا کسان هم اولو الالباب خاص دي عقل والدي چې وحی پسې دې پسې رواني افمن حق علیه کلمت العذاب آیا هغه څوک چې پوره شوي په هغه باندې قانون او فیصله د عذاب تا ته ویم افانت تنقذنا آیا ته به بچ کې من فی النار هغه څوک چې په اور کې وي همدې یادې که نه فیصله چې په د عذاب ته به اخلاص کې نه بس پرې د چیزي لکن الذین البته کسان اتقوا ربهم چې یې کړی د خپل رب نه لهم غرفون د هغې دپاره بنګلې دي من فوقها وي به د هغې د پاسه غرفون بالخانې مبنیتن پخې یا ښایسته تجری من تحتها الانهار بهیږي به د هغې د لاندې نیرونه وعد الله دا د الله کلکه وعده ده لا یخلف الله المیعاد الله د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي ټایم څومره دی وبرسیم اذان ته بل باب 41 پورې دی نو وی ما بس ته وګوره نو بس خلاصه بولیږو نو یو کار به وکړو ځکه بل ورځ ته بیا کار ډېر جمع کېږي خلاصه بولیږو معنا بل ورځ وکړو دې کې دریم دلیل عقلي دی په 21 آیت کې بیا تقابل د اوصاف وبګي د دوه ډول په 22 آیت کې فریقین د دوه ډول مؤمن او کافر هم ترغیب د قرآن ته 23 آیت کې د مؤمنانو د ډېرې حال و ذکر کې بیا د دویمې ډلې حال به ذکر کې اوس به تخویف اخروی وي ښه 24 آیت کې د سابقینو تیر شو مکذبینو حال به ذکر کوي د مثال لپاره تخویف دنیوي چې دې نه عبرت واخلې دا څه کوي تاسو 2526 بیا ترغیب دی وبسې قرآن ته 27 او 28 بیا د دو ډلو فریقو حال ذکر کوي په طریقه د مثال د مشرک او موحد لپاره په 29 آیت کې بیا 30-31 کې دفع د وهم ده یو وهم دفع کوي یو جواب کوي د اعتراض
چې ټول به مړه کېږي مات الکل اثبات به کی باس بعد الموت د 30-31 کې بیا دوه ډلو تقابل له په تخویف سره 32 کې او 33 کې 32 آیت کې تخویف ته پاغه سره تقابل کوي او 33 34 35 کې بشارت ورکې نه تقابل بده سره کوي چې دی دا حال د تخویف ته یاره دا د دې بدا حال د نیکانو د بدانو تخویف ته د نیکانو لپاره بشارت ته کنه تقابل په تخویف او بشارت کې کوي تخویف په 32 کې دی او بشارت په 33 34 35 کې دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی ده د دوه ډلو حال به ذکر کی 36 او 37 بیا دلیل عقلی د سلورم اعترافی 38 آیت کې اور سره برد بم کی په شرک فی الدعاء باندې او شرک فی التصرف باندې 38 آیت ها بیا اعلان د براءت ته 45 او 40 کې چې ما خو پوهه کړې چې نه پوهېږي بس زما استاد لارې جدا دي تاسو په کاته کې نه نور آخری آیت قرآن ته ترغیب دی اور سره به ذکر کی د دوه فریقو هم ګوره تاسو علم ترى ان الله انزل من السماء ماء آیت نګوري چې کین الله را وری د بره طرف نو بو فسلكه ينابعن چلی دا غي چلی بیا د چینه فل ارض پزمکه کې دغه بو چلیخه ثم يخرج به زرعا بیاروبا سی پاغه باندې فصل مختلفا الوانه مختلفی رنگونه داغه ثم يهيج فتراه مصفرا نبي هغه وچی هغه فصل وچی نبي هغه ویني تک جوړ ثم يجعلوه طعما بیا هغه دلدل کی نفي ذلك لذکر یقین پدې کې خامخا نسیه شلول الالباب افمن شرح الله صدره یا سوچ چې الله پرانستی وی سینه د غل اسلام د اسلام د بار فهو علی نور النبی هغه پرانا باندې مې رب د خپل رب د طرفه آیا دې داغه چا بهان کې دي چې داغه سره الله بن کړی نه فویل ان تباید للقاسیه قلوبهم شاده پراج زړه سخت دي من ذکر الله د قبل د الله د نصیحت نام اولئک ذا کسان فی ضلال مبین خکار گمراهی کې دي الله نزل احسن الحديث الله نازل کړی خسته کلام او قرآن دی کتاب متشابه کتاب ورنگ والا مثانیه جوړه صورتونو داغیم اسه قرآن دی تقشعر منه غنی زگ کیږي د وجه جلود الذين بصرمنو دا خلقو یخشون ربهم چاغي یریږي د خپل رب نام ثم تلين جلودهم بیا نرم شي سرمن داغي او قلوبهم وزنو داغي لا ذکر الله ذکر دا ذالک هدى الله هدایت الله هدایت يهدي به هدایت کی بده سره مې شاو چاته چوغ وړي هغه څوک چې الله یې بیلارږي فمالو من هاد نشه څوک د لار خودون کې افمن یتقی هغه څوک چې ځان بچ کی به وجي په خپل مخ باندې سو عذاب د ناکار عذاب نه چې را پریدي ورندې بوته مخ ته گئی مخ خلق بچ گئی حالانکه دیو د مخ ته گئی یوم القیامه د قیامت پر از دې پشان دغه چا کې دی چې د قران د وجه عذاب نه بچي نه یو شان نشي کېدی وقیل للظالمین ظالمان تبول شي ذوقوا ما كنتم تکسبون سکه سزا دا غیمونو جدا سکول کذب الذين دروجن ګرنوا کسان من قبلهم چې دینه مخکې فاتهم العذاب راغی عذاب من حيث لا يشعرون دا غدان چې په خیال کې نو فذاقهم الله الخزي ان الله غي د شرمندگی وسکول فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخره خامها عذاب د اخرت اکبر ورلوی د لو کانوا يعلمون کاش کدی پوهه ولقد ضربنا يكن من بیان کړل الناس خلق د بار فی هذا القران په قران کې من کل مثل لك مثل او دی زیر کړه من کل مثل هر قسم وازنا لعلهم يتذكرون دی ربا چې دی نصیحت قبول کی قران عربیه قران د عربی په جبه کې غیر ذی عوج په اس کو غالب کې نشتا چې اس کو غالب کې نشتا لعلهم يتقون دی ربا چې دی بچ د عذاب کو غالب اس د اعتراض زې بګ نشتا ضرب الله مثلا الله بیانی مثال رجلن دیو داسې مری فيه شرکا چې په شریک وګڼ خلق متشاکسونه جګړ مار ورجلن یو بل داسې سړی مثال مری مثال بیانی سلام لرجلن چې ټول دغه یو غلام سالم د یو سړی ملکیت کی وی حال یستویان آید دا دواړه د دې دواړو د حال دا برابرې دي شي نه مثلا په حالت کې الحمد ټول صفاتونه د خدای توب لله خاص الله دی بل اکثرهم لا علمون بلکې اکثر د دین نه پوهیږي دا بدن حل کو چې څه مطلب دی
انک میتون یقینا ته مړ کیدونکې پیغمبر و انهم میتون یقینا دی مړ کیدونکې ثم انکم بیا به یقینا تاسو یوم القیامت قیامت پر عند ربکم د خپل رب په مخ کې تختصمون باسونه کوي فمن ازلم سوق لوی ظالم دی ممن دا غچانا کذب علی الله چې الله باندې دروغ وي وکذب بالصدق او دروغجن ګڼ رښتیا ولا اذ جاءه کله چې دا رښتیا راشي الیس فی جهنم نو نشته په جهنم کې مثوى للکافرین کافرون لا زید استوګنه دا ازلم کافر دی والذي جاء بالصدق سوق رښتیا راوړي دي کلمه لا اله الا الله وصدق به او دغه تصدیق او اولئک هم المتقون دا کسان دي متقین دي لهم شدید بار ما شاءون هغه سچ غواړي دربم درب سره ذالک جزاء المحسنین دا بدله د خیرسته عمل کوونکو له کفر الله عنهم دې لپاره چې الله دفع کړي د دینه سوال الذي عملونه کار انجام دغه ملنو چې دي کړی دي ويجزيهم مدير بدل ورکړي اجرهم دې ثواب بیا سن الذي كانوا يعملون دغه استعملنو چې دي کول الیس الله بکافن ای الله کافرین عبده د خپل بنده لپاره ويخوفونك وديتا يري بالذين باغچا من دونه چې دا غلان لاوذي ومن يضلل الله سوق چې الله بلاد کی فمالون اشتغل پر من هذا اسو هدایت ورکون کې امن يهد الله سوق چې الله ته هدایت کی نشتغل سوق بلاد کون کې الله زور انتقام بدلا غستون کې نه ولا ان سالتم کچ دین ته پوسو کې چا پیدا کړی اسماء الله يقولون الله دی مخامخا وای چې الله پیدا کړی تو یا فرایتم صد خیال استاسو ما تدعون دا چا بارګی تاسو را بل من دون الله د الله نسوا ان ارادنی الله کشر الله ارادو کی دما مبارک به دور اند تکلیف حل هن کاشفات دره آیا داوا باغان دی کی دی شي چې لري کون کی دی د تکلیف دا او ارادنی برحمه یا هغه غوړی غلا په ما باندې رحمت حل هن هم سکات رحمته آیا دی بند انکی کی دی شي د رحمت دا غلا نه نشي کېده قلوا یا مال الله کافی دی علیه خاص پاغمان توکل متوکلون توکل کی توکل کون کی او ای زما کوم عمل کوي په خپل طریقہ ما پوهیږم نه پوهیږي ان نعم بشک ز عمل کون کی په خپل طریقہ پس او تعلمون زر دا سو پوهشه پس من یاتی عذاب چې سوک ته هغه چې راځي ته عذاب یخزیه چې رسوا کی ويحل علیه عذاب مقیم نازل بشي پاغه باندې عذاب د مشوالی ان انزلنا علیک الكتاب شکم پتا نازل کړه دې کتاب د خلق د هدایت د بارا بالحق د حق سلام خلق به پوهه فمن اهتدى چا چې هدایت حاصل کو فی نفس د خپل ځان د فائدې د بارا من الله سوک چې بیلال شه د قران نو ورد فانما يدل علیه کې نغ بیلال کې د خپل ځان د نقصان د بارا او مان تعالیهم بوکیل او پیغمبر ته نه په غزموار چې گمراه شه بس گمراه شه قران به ویری پس بیکړي معنی بیکړي خربي خرطوب بکی بلکار بکی الله يتوفى الانفس الله وفات کوي نفس حين موتها دغه د مرګ په وخت الله وی وفات کوم د مرګ په وخت او دی وینه نمرې ژوند دی والذي لم تموت واغ نفسنا چې نمرې فی منامها اخلی دغه ساونه دغه په خوب کې فيمسك التي نثار کې روحنا قضا عليه الموت چې باغی د مرګ فیصله کړی وي ويرسل الاخرى واغ نور روحنا را پریک دي مونږ چودو شو روح بر لړی کم ملکی کے پادشی کم چنم ملکی کو واپس راشی علاج مسمى دل دسکی تر یو مقرر وقت پوری وی نفی ذلک الایات لیکن خامخا پدې کې شتره نه خد الله د خدای تو لقوم يتفکرون د قوم د پاره چې فکر کوي او 40 پورو کو 41 پورو زه صحیح دی په خیر دی